په نننی لیکچر کې به مونږ دا ډسکس کوو کنه چې پروډکټ سورسینګ څه ته وایي او څو طریقې دي د پروډکټ سورسینګ. نو ګوره پروډکټ چې کله مونږ ځان یو پروډکټ هند کو د امازون پر بایر اکاونټ کې نو دا به مونږ بیا ګورو چې دا پروډکټ په مونږ ته کم ځای نه میلاویږي. نو ګوره سورسینګ مونږ په دوو طریقو سره نارملی کوو. یو چې کم دی که مونږ داسې جنریک پروډکټ ځان له دغه کوو اخلو که نه نو په دوبۍ کې دا غټ غټ ماټونه چې کم دي یا چې کم سپلایران دي په ډېره دوبۍ کې که نه ډېر زیات سپلایران دي هلته هغوی ښه په ښه ریټ باندې پروډکټ ورکوي او وایټ لیبل والا پروډکټ لکه چې د چا برانډ نه یو داسې پروډکټ که نه داسې د هغو سره ډېر میلاویږي او نو هغه هم چې کوم دی هلته هم سورسینګ سړی کولی شي. او بله خبره دا ده چې یو دویمه طریقه دا ده چې سورسینګ فرام علی بابا د علی بابا نه سورسینګ. نن به مونږ په دې ویډیو کې په دې باندې ځان پوهیو که نه یو لوکل سورسینګ خو دا خو هم سړی کولی شي. بس کم پروډکټ تا ځان په جنریک کې مثال کې وایي چې زه یو لیسټینګ ځان له کوم او سپلایر سره د خبره وکړه او بس دا پروډکټ مال راکړه او امازون باندې تا مخکې هنټ کړي که نه بس راشه ځان له لیسټ کا. د چینا نه پر سورسینګ باندې د خپل کنسپټ نن لږ کلیر کوو که نه ځکه چې ډېر خلک په دې باندې یریږي. ما ته کسان ډېر میسیجونه وکړي چې یاره د سپلایر به مونږ د څنګه پته لګي چې دا صحیح دی او که صحیح نه دی او پیسې به ورته مونږ څنګه لیږو او چېرته پیسې رانه ونه تښتي او که نه څنګه چې پیمنټ ورته وکړو بس زمونږ پیسې لاړې شي ډوبې شي. دا هر یو کس چې کوم نوی کس وي که نه د هغه په ذهن کې دا ټول سوالونه پراته وي چې یاره ځان نه مې سره لږې لږې پیسې د کاروبار دپاره جمع کړي دي او چېرته سپلایر رانه دغه نه کي او که نه نو ګوره ځان به په دې څیز باندې داسې پوهی چې ستا غیره په دې کې ختمه شي چې یا بالکل زه په دې باندې شور یم ځکه چې کله تا ځان په یو څیز باندې مکمل پوهه کړو که نه نو بیا دا کاروبار والا خلک دي دا دې ته نه وي ناست چې ستا مثال کې 400-500 درهمو ته 1000 درهمو ته هغوی چې کوم دی نو زړه خوا دې خوا کوي اورې غټې غټې کمپنیانې دي یا خپل ټرسټ او دغه نه خرابوي بل د علي بابا سره هغوی رجسټر شوي دي که نه خپل یو ریکارډ یې جوړ کړی دی بل هغوی د علي بابا نه چېرته تللی نه شي بیا کم چې د علي بابا سره رجسټر وي که نه دا چېرته تللی نه شي. نو ګوره د ټولو نه مخکې خو علي بابا چې کوم دی دا یو B2B پلیټفارم دی بزنس ټو بزنس. په دې باندې چې کوم سپلایران دي که نه دا هم بزنس کوي او مونږ چې امازون لا یا ایبی والمارټ کم یو آنلاین پلیټفارم لته مونږ پروډکټ الو که نه نو مونږ هم د بزنس لپاره الو که نه. الو आवाज درځي؟ جی جی راځي. ها نو په دې باندې ځان پوهه کا چې سپلایر به مونږ پیژنو څنګه او په دې کې به مونږ پروډکټ څنګه را پیدا کوو که نه ځکه چې دا هم یو غټ ویب سایټ دی که نه. نو ګوره د ټولو نه مخکې به دلته زه یو دغه کولاو کوم amazon.ae دا د امازون ویب سایټ ما کولاو کو که نه او په دې کې به زه یو پروډکټ سرچ کوم چې زه سپون ما یو پروډکټ سرچ کو که نه اوس دې ته وګورئ دا یو ډېره چې کوم دی په دې باندې خو PPC روانه ده په دې باندې نه کلیک کوو که نه دې چمچ ته وګوره دا په بیسټ سیلر کې دي لکه امازون یې په بیسټ سیلر کې راوستي چې دا ښه خرڅېږي که نه په دې کې به ځان له مونږ یو پروډکټ مثال کې خوښ کړو چې دا زه ګورم په علي بابا باندې چې دا هلته کې دلته به مونږ مخکې هنټ کړو اورې چې کله مونږ پروډکټ هنټ کړو نو بیا به ځو علي بابا دا پروډکټ په هلته رسوو چې یاره دا هلته اوس په صحیح حساب باندې میلاویږي او سپلایر پکې مونږ څنګه ګورو چې دا کس صحیح دی دا سپلایر صحیح دی دا سپلایر صحیح نه دی که نه. دې ته وګورئ دا یو پروډکټ ما کولاو کو دا چمچ ته او د لرګي دا دغه دی که نه لاس کې دی صحیح ده د ټولو نه مخکې خو دا تصویر سیو کول دي دا ما کولاو کو ګورئ دا به څنګه سیو کې په دې تصویر باندې به یو کلیک وکړي که نه چې دا تصویر کله غټ شي نو په دې باندې بیا ډبل کلیک وکړي چې ډبل کلیک دې به څنګه وکړو نو را به شي دلته سیو ایمیج از صحیح شو. دا تصویر دا پروډکټ ما مثال کې هنټ کړی دی ځان لکه نه زه په کوم ځای کې سیو کوم زه په ډاونلوډ کې سیو کوم او دلته کې ولا زه یو نوم ورکوم ABC صحیح ده. دا پروډکټ لګا دی خبره تر سر نه وکي دا پروډکټ ما ځان لمخ کې په امازون باندې هانډ کو چیرې دا پروډکټ ځان زو لیست کوم
صحیح ده خو زه اوس د دې پراډکټ سورسینګ کوم چې دا په علي بابا کې به څنګه ګورم د علي بابا په ویب سایټ باندې به ګورم څنګه او د سپلایر به ماته څنګه پته لګي چې دا سپلایر صحیح دی او که صحیح نه دی دته زه پیمنټ ډایرکټ کولی شم چې زما ورسره خبره ډن شي او که نه زه چې کوم دی نو د خلکو سره پکې مشورې کوم که نه نو دا تصویر ما سیو کو ټیک شو اوس پر راشم دلته علي بابا د ویب سایټ ته د ټولو نه مخکې به دا که ستا سره دغه نه دا یو جیمیل باندې به ځان سره کولاو کې دلته کرنسي به چې کوم دی نو ورسره د دوبۍ دغه کې که نه د دوبۍ کرنسي پکې سلیکټ کې ای ډي او بیا به راشي دلته کې د ایمیج د تصویر کیمرې نشان درته ښکاري که نه جی جی ښکاري په دې باندې به کلیک کړې په دې باندې څنګه کلیک کوم دې له به تصویر راولي اپلوډ یې لاندې اپلوډ باندې به ورته کلیک کړې بیا او لاړ به شي تا چې کومه تصویر سیو کړي که نه هغه به ورته سلیکټ کړي او دغسې به اوپن کړي اوس چې کله دا تا اوپن کو که نه نو د دغسې چمچو به تا ته اوس ډېر زیات سپلایران را پیدا شي دې ته وګورئ دا اوس هغه سپلایران دي چې کوم مونږ کتل ګوره دا چمچ دي که نه اوس ضروري نه ده چې په امازون باندې هغه یوه لیست ته او د چې کوم دي 15 لیست کړي یا د پکې نور قسمونه دغه کړي ګوره دا خو مینو پکچر دی که نه دی خو جوړوي دا وړه چمچ هم جوړوي دا درې واله دغه هم جوړوي دا چاړه غوندې هم جوړوي دا وړې چمچې غټې چمچې هر څنګه سایز دا خو کپني ده کپني سره یو چمچ خو نه جوړوي که نه اوس په امازون باندې چا یوه لیست کړې ده چې بس یو خرڅوم اورې بل یو کس په ځان یو لیسټینګ دغه کې نه زه دا درې واڼې دا یو وړه دا یو لږه غټه دا درې دغه واله دا چاړه غوندې که نه دا څلور څیزونه په یو لیسټینګ لیست کوم که نه نو لکه هلته کې تا صرف پراډکټ وله ورکو او دته دلته سپلایران وښوله اوس د دې سپلایر سره تو خبره کولی شي چې نه ماله دا یوه چمچه پکار دی دا نورې ماله نه دي پکار د دې ماله 200 یونټ څنګه راکې په صحیح حساب باندې خپله خبره اتره ورسره کوې که نه د ټولو نه مخکې ګوره دا څونه سپلایران دي که نه ټولو سره دغه چمچې دي خیال لري هغه یو تصویر مونږ ورکو د هغې ریلیټډ یې مونږ ته ډېر زیات دغه راواړولی څونه پسې لاندې راځي قسم قسم وړې غټې هر څنګه خپل سایز دغه به ورته وی د ټولو نه مخکې به تو سپلایران اوس څنګه ګورې دا یو سپلایر دی هر یې ته وګورئ دا کم یو چې یو تصویر دی که نه دا یو کمپني ده د هر یو بیل ریټ دی د هر یو بیله ایموکیو ده دلته ورته لیکلي دی مینیمم آرډر کوانټټي د دې یو چې کوم دی نو 500 ایموکیو ده د دې یو مینیمم آرډر کوانټټي 100 پیسونه د ایموکیو ده د دې ریټ ته وګوره 1.99 والا 2.59 پورې چې څونه تو ایموکیو سیوا کې نو ستا ریټ پر کمیږي 1.99 له برازي چې ته څونه ایموکیو کمې کوانټټي کمې نو هغه نه به ستا ریټ سیوا کېږي دا ځکه لیکلي 1.99 او د 2.59 پورې وي د پرایس د کوانټټي په حساب باندې کمیږي سیوا کېږي که نه او هر یو ته لاندې ایموکیو لیکلی دا د هغه د کمپنۍ ډیټیل پوره او دا هر څه ورته لیکلي خو د ټولو نه مخکې چې تا سپلایران ځان ته کولاو کړه اوس مثال کې ځان ته 50 سپلایران کولاو کړه که نه اوس په دې کې به تا ته څه پته لګي چې یاره دا کس صحیح دی دا اعتماد والا دی دا کس اعتماد والا نه دی نو ګوره په دې باندې به تو څه کې په دې باندې به تو یو فلټر اپلای کې دا یو علي بابا ګارنټډ اورې یو علي بابا ګارنټډ شو بل چې کوم دی ویریفاید سپلایر دا ویریفاید سپلایر دا اودي نشان کې دا بلو کلر کې چې دا ویریفاید ذکر دی نه یو دا یو شو او یو ټریډ انشورنس دا درې سيزونه څه دي چې په دې دریو کې ورسره دا دومې لکه ویریفاید یا ټریډ انشورنس ورسره یا صرف ویریفاید که نه چې دوی ته دا مهر میلاو شوي نو بس بیا چې کم دی ورسره ډیل کوه تو اورې ځکه چې دا کله علي بابا یو سپلایر لور کې دا ویریفاید ورته راشي یا ورته د علي بابا ګارنټډ راشي که نه یا ورسره ټریډ انشورنس دا درې واړه څیزونه چې یو سپلایر ته میلاو شي نو دا سپلایر د دې علي بابا د دې کم پلیټ فارم چې دی که نه دې سره بالکل رجسټر شوی دی اوس دا سپلایران هم پکې شته چې هغه رجسټر نه دي هغه ستا سره دوکه هم کولی شي بل د هغې دوکې طریقې هم درته ښه ښیم چې هغه څنګه هغوی په چلول باندې دغه کوي که نه دنیا د خلک پکې کوي داسې ډېر خلک زموږ سره ملګرو سره هم پکې دوکې موکې شوي دي خو ته به داسې طریقه کار کوې چې ته به هغه دوکې موکې هغه دغه اپشن به د هغوی سره ختمې ګوره کله چې دوی ته دا ویریفاید میلاو شو که نه او دا ګارنټډ او ټریډ انشورنس نو ته چې کله دوی ته پیمنټ کوې که نه په لینک باندې ته به خبره چې ورسره کله ډیل ډن کو نو ته به ورته څه وایې ته به ورته وایې چې ما ته د پیمنټ لینک راولېږه په علي بابا باندې دا به ورته ته نه وایې چې نه دغه دی ته ما ته د خپل بینک نمبر راولېږه یا هغه به تا ته اکثر وایي چې نه زه به ستا سره لږ ډسکاونټ وکړم او زه به د خپل پرسنل د بینک دغه درکړم
د علي بابا دا ټیکس پم پتا پس نه راځي او دا یو خبره بل خبره کنه یا به ته وی چې تما سره خیر دی ته بدل د چیټ شروع کیدای چیټ ناو چیټ پوس ته شروع کی ته سره خبره کې ته ته اخره کې و چې استا سره دا گرین د غشته دی دوی اکثره واتس اپ نه پیژني کنه نو دا گرین اپ سره رښتې مونږ سره اکثر د ډیر زیات دغه کوي کنه نظر دم چې نشته را سره یا چې مثال کې دلته ویریفایډ یو دغه بیا وته چې او شتره سره کنه او خو لکه ته به سینه کې ته به گرین اپ واتس اپ ذکر نه کې بس چې څه چیټ کې ته علي بابا به ور سره کې په دې ځکه په دې چیټ نه باندې څنګه کلیک کې کنه د دې غټه پیدا د سره چې ته سونه خبره کې کنه او سونه ډیل ور سره ته کې نو دا نه ته ډیلیټ کول شي نه غیر ډیلیټ کول شي د دې علي بابا د خبرو ذمہوار دی ها دا پلیټ فارم خو چا دی کنه د څه نه چې دا یو اوای شي دی او بس راضي خلک او خپل کارونه به کوي او نه دا خو چا جوړ کړی دی کنه نو د دې خپل یو ټیم دی څنګه چې د امازون خپل یو ټیم دی کنه یو سمباله خو کسان شته دی هغه پلیټ فارم چې کوم دی پاره کې نوی اپډیټ راولي هغه چې کوم دی مشهوري کنه اسانتیا په کې سپلایران تر دغه سي علي بابا یو پلیټ فارم چا جوړ کړی دی دغه ټیم والا چې کوم دی کنه دا د ذمہوار دي چې سپلایر سره څه چېټو کو تا وته سوي هغه ته سوي ستا پیمنٹ چې کله تو سره ډیل ډن کې او تا ته چې ماته لینک رو لګانو تا ته باغل ته لینک کریټ کی او لینک پر درولي په علي بابا باندې او دغه چیټ ناو کې پتا ته مثال بیا راشي چې دغه په دې کم علي بابا اپ چې کنه په دې کې بس تاسو ته په دې ټاپ کې راشي اورډر یې په دې ځکه دا ما اورډرونه کړی په دې کې کنه دې کې سان ما اورډرونه کړی دی بګي نو دلته کې پتا ته اورډر راشي چې بس په دې باندې په دې لینک باندې کلیک کا او پیمنٹ وته وکا دا پیمنٹ چې کم دی د علي بابا ټیم ته لړ شي ها دا د سپلایر ته ډایرکټ نه زی او د دې بیا خپل پالیسی د خپل اګریمنٹ دی بس ورځ پس چې کم دی مثال کې 2 میاشتې یا میاشت پس یار سونه چې خپل ترتیب دی پالیسی ده کنه اقو نو وخت پس چې کم دی دا پیمنٹ بیا علي بابا والا ټیم چې کم دی کنه دا سپلایر لور کی بیا کپنے والا ته حواله کی او ستانه په دې دوران کې تاسو نوم کوي چې را ایمیل به تر راځي چې تاسو پروډکټ ریسیو شو کنه ته مونږ له ریویو را کراځي او سبل څنګه نه او نو دا ذمہوار د دې کسانو بیا سوکته د دې علي بابا د استاد پروډکټ او چې استاد پروډکټ کې خو دې خو دا غي چې کم دی د ریټرن کېدو دا غي د پیمنٹ او د هر یو شی ذمہوار د علي بابا ټیم دی صحیح ده ته بس کې ته براشي مخ کې په دې ګارانټیډ باندې بہت کلیک کې وځ دا سپلایران چې کم دي کنه پدې کې چې دا کم عام سپلایرانو کنه هغه ته ټول ختم شولې نه اوس په هر یو تپاس لیکلي ګارانټیډ نه ګارانټیډ وختي په کې دسیو چې سبا ګارانټیډ او سبا نو خو چې کله دغه فلټر ما څنګه اپلای کو کنه ټول ته وس ګارانټیډ راغی وته ګوره جی بالکل هر یو ته وس پټاپ باندې لیکلي ګارانټیډ خیال لري ها بل یو فلټر پکې ویریفایډ سپلایر دا یو بل مهر دی علي بابا خپل سپلایران لور کوي چې کم اعتماد والے سپلایران یې کنه نو چې کله وته دا ویریفایډ تو کولاو کې کنه نو دلته کې وګسو وره وس کم یو سپلایر لاندې وته بلو کلر کې ویریفایډ لیکلی شوی یې جی بالکل پاس ګارانټیډ او لاندې ویریفایډ دا وستا ته صحیح کسانې پرې هودله او هغه خو دې خو کم سپلایران چې کم چې ویریفایډ نه دی او دغه دی کنه هغه د خپل دغه نه وستل وته اوس لکه کم شو وختي هډیر زیاتو کنه جی بالکل نو دغه څه به ځان له سپلایر په دې دوه فلټر باندې دا کې بیا باندې ته وردن نشي یو بل فلټر هم پکې دی چې څنګه ته کولاو کې دا کنه ټریډ انشورنس دام یو زبردست دغه دی چې دام یو سپلایر ته ملاو شوی دی ته ګوره دا ګولډن کلر کې ښکاری تا ټریډ انشورنس دا ټریډ انشورنس دی یو سپلایر سره بس بیا ورک شغمون اوري ویریفایډ او ټریډ انشورنس ها او دا ګارانټیډ هم دا چې کم سپلایر سره کنه نو بیا پکې خو دې خو ما کو بس بیا ور سره خپل خبره دغه کوه شروع کوو ته خپل خبره چې بس دا پروډکټ کومه په سورا کې خپل خبره خې چیړه پر ریټ کې د سینا چې بس ما ورته وی او دراته چې کوم دی ما دراته 15 وی او ما ورته بس وی په سلور دا کنه نه خبره چیړې د چې دا کم ریټ لیکلی دلته کنه ګوره د چې دا کم ریټ دلته لیکلی دی 1.80 کنه دا دوی اصلي کلی ها دا څه د سینې لکه چې دولی کو جو بس دا فکس ریټ ته دا وري په دې کې چې وساتو نیګوسییشن کې د خپل طریقې مطابق کنه مطمئن کې به چې راځو یو کاروبار والا کس ما او زوزا پروډکټ چې کوم دی په امازون باندې وس لیست کوم او بیا دا غینه پس چې کله په دې باندې سیل چالو شي دا بلستانه آینده لپاره په بل کوانټیټی کې ډېر کوانټیټي بستانه له موضوع به یو روزګار یو کنه سي ډېر خبره ترې بوته کې دا په چلول کې راکمه بل دا اموکیو چې وته دوی کوم لګلی کنه دا هم د سینه لګنه چې بس دا پکس ته دا وته سو لیکل د جو هم هغه بدن سوال نه ستا پورې خبره ده دوی خپل یو
دغه اندازه لیکلې ده کنه کو نه ته اوس رضا کول شي 50 یونټو باندې په 60 یونټو باندې یا یو سپلایر دغه 500 ام کیو لیکلي ضروري نه ته 500 غو لیکل دي بس ته وایې نه بس د سره خبره نه کیږي اوري هر څنګه خبره دوی سره کیږي هر څنګه خبره دوی مني هو دغه د کار ستا پورې دی اوري چې تور سره څنګه نیګوسییشن کېږي نه جی جی هر څنګه خبره تیاریږي ها او ان شاء الله او بل خبره دا چې کله د ور سره مثال کې بیا ډیل ډن شو نو بیا دوی ورکی چې دا لکه دوی ته ریټ درکې ګوره یو د درکې اف او بي پرایس یو د ټول نمخ کې ایکس ورک پرایسي بل دویم پرایس چې کوم دی ورګه دا ته مها د ټول نمخ کې یو پرایسي ایکس ورکی وي ته وی کنه وی دا ایکس ورک پرایس ته بیا د اکثر دویم پرایس در کې وی دا اف او بي پرایس ته پری ان بورډ بل چې کوم دی دریم نمبر د اکثر در کې ډي ډي پی پرایس ډور ټو ډور پیډ وز دا پهلا چې کوم ایکس ورک ته کنه نو په دې کې مثال کې تا دا چمچ ته وته یاد کړل چې دا مال 200 یونټ په کار ده او دا ته وایي چې ایکس ورک پرایس د دې چې کوم دی 1.50 درهم دی لکه یو نیم درهم دی د یو پیس پرایس چې کوم دی یو نیم درهم دی نو دته ته ایکس ورک د سیات کو چې لکه زو بتاله دا پروډکټ صرف په کارټن کې دلته بند کوم د خپل کپنې نه پیکینګ بتاله وکما او تو خپل ډیلیوری ولا را لګي زما کپنې ته لوکیشن بزر کما زما کپنې ته براشي اول د څنګه دروازې خو لراشي چې زمونږ یو ورکر چې کوم دی د کارټن والی او غته په گاډي کې کیدی بس هغه وښ زما به دومره کاری ټیک شو په ایکس ورک ها جی جی بالکل لکه صرف هغه په باندې صرف پروډکټ خرڅ کړل بس نور دا ډیلیوری سره د دې سره سکار نشته جی بالکل کتا ور سره خبره وکړه چې نه مال اف او بي پرایس پکار دی اف او بي مطلب دا دی چې تا په یو پورت کې ستا شپینګ ایجنټ دی لکه تاسو په دوبه کې پاتې کیږي او ستا شپینګ ایجنټ په جبلالي کې دی کنه او ته دغه ته وې چې د سب کپنه واده وې چې دغه زما په جبلالي پورت کې شپینګ ایجنټ دی دا د ایډرس ته مال اف او بي پرایس راکا ډیلیوری گاډي ولا تو ارینج کا زما دا پروډکټ دا کارټن چې کوم دی دا تو هغه سپلایر ته ورسوازو ما ته بالکل بیغه مغزونه شم ارینج کول ډیلیوری لوکل ډیلیوری دی ته وی ها زګه په اکاونټ کې دن نه یګن لوکل ډیلیوری لوکل شپینګ دا نو هغه بتا ته بیا څه کوي هغه بتا ته وی چې په 1.5 باندې خدا پروډکټ ته ما ویلې دی کنه دی خدا پرایس ته ایکس ورک تا وزلی ډیلیوری پس چې کم دی 10 پلس پس نور حساب کا 1.60 باندې بتا ته دا پروډکټ حساب شي لوکل ډیلیوری بدل زور انچ کما کوغه 500 باندې گاډي والا دا کومه تا ته دا پروډکټ د اف او بي د پرایس سره چې کم دی په 1.60 باندې پریوزي جی بالکل ټیک شو ها بل چې کم دی بل یو پرایس مونږ ته رالو چې مونږ لا ډي ډي پی پرایس راکا د ډي ډي پی مطلب دا دی چې مونږ چینا سپلایر ته وایو چې مال ډور ټو ډور پیډ دغه راکا یو پکې بیا په ډور ټو ډور پیډ کې یو بای ایری یو پکې بای سی کنه یو په سمندري دغه باندې ډي ډي پی پرایس ته یو په فضایی جاز په دغه باندې ډي ډي پی پرایس ته کنه نو پاغه کې په ډي ډي پی کې دا دغه چې په دې کې به د پروډکټ پیسې ورسره چې کم دی الته کې لوکل ډیلیوری د چینا کې چې کم د دوی کمپنی دا او بیا دغه ته رسېږي کنه کمپنی ورته لوجستیک کمپنی ته حواله کوي دغه خرچه ورسره چې کم دی د شپینګ خرچه ورسره دا غینه پس کله دوبه ته ضروري شي نو دغه کسٹم کلیرنس د خپل کیږي کنه کسٹم کلیرنس د کیږي چې کله سامان ول دور شي نه وي کسٹم کلیرنس پیسې پسې جمع کوي دا ټوټل ذمہواری تا باغو باندې ورواچول چې اوس ما د عارف خان نمبر در کو د پاتې کیږي په خوانیش کې پاتې کیږي په مثال په تور کنه او بس دا پروډکټ چې کم دی ډي ډي پی پرایس مال راکا او دا پروډکټ په هغه ترسه یا بای ایر یا بای سی ار څنګه چې خبر وسه تاوګل بای ایر پرایس ګرانی او بای سی چې کم دی ارزانی کنه په سمندر باندې ټیم ډیر لی 35 ورځې 40 ورځې علی خو هغه خرچه کم راځي او بای ایر چې کم دی 10 15 ورځې کوئی دن رسی خو هغه خرچه زیات وي نو کوتا ور سره بای ایر خبر وکړه بای سی خو چې ډي ډي پی دی وته کله وې نو دې مطلب دا شو چې بس طالب د کارټن د چینا نو چتی او ستا دروازې ته به دررسي جی جی تا چې ولکم خپل د ویر هاوس لوکیشن ورکړي د کور او تا د بال تکرینګ بیا کوي چې ته ما خپل تو اویلیبل او کنوس په دې موقع باندې چې کله سامان ضروري شي کنه ته وو دا چې یا بس خپل کرنٹ لوکیشن ورته ورولېګا او بس پروډکټ بدلالته ضروري شي صحیح دا طریقه ده ها لګوي راته یو اف او بي دا یو چې کوم دی یو ایکس ورک ته ایکس ورک کې تا ته صرف د پروډکټ پرایس میلاو شي هغه کې لوکل ډیلیوری هر څه پتا خپل ذمہواری
یو چې کوم دی اف او بی پری آن بورډ پری آن بورډ کې د شي مثال کې هغه ته وایي چې ته وایي چې زما دا پروډکټ په ته دغه ته ورسه پورټ ته ورسه کوم سمندري چې کوم ته شپینګ ایجنټ دفتر دی کنه هغه ته به ورسه هغه ته به حواله کې اوس یو پروډکټ ته مثال کې دا یو ضروری خبره ده یو پروډکټ ته او هغه مونږ یو 500 یونټ اخلو کنه نو دا 500 یونټ مونږ به سپلایر ته په دې طریقه باندې دا خبره دا کوو چې ته مونږ لا اوس ټول زو بای ایر راغواړم خو زما خرچه به ډیر زیات راځي کنه جی جی او ټول زو په بای ایر بیا کوم مثال کې په امازون باندې په یو ورځ دوه کې او همیاش کې نه خرڅيږي خامخا به د صبر کې نو دې مونږ بهتري طریقې به ادا کوو چې مونږ یو پروډکټ ته مونږ هغه 500 یونټ دي نو هغه ته مونږ وځي 150 یونټ یا 100 یونټ یا مثال کې 200 یونټ کنه چې د پروډکټ سیل زیات دي چې لږ زیات او چې سیل کم دي 100 یونټ دا 100 یونټ ماته بای ایر رولېګا او دا 400 یونټ چې کم دي نو ماته بای سی رولېګا دا بای ایر چې کوم په 10-15 ورځو کې راشي نو په دې باندې به په امازون باندې خپل لیسټینګ وکم او خپل سیل به چالو کما په قلار به دا پروډکټ زره کوم کنه او دا 400 چې کوم نور دي دا په قلار رولسي بای سی ماته خارزان شپږ میراويږي ها بالکل دا مختلف طریقې دي چې په دې باندې موږ خپل شپینګ چې کوم دی دا کاست چې کوم دی دا مینیمایز کوو کومو به په خام جی 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 بالکل او نور کوم کوېسچن دی اوس په دې باره کې سورسینګ باره کې نشته د څه خاصه خبره ذهن کې مې نه راځي بس ها وسته د سیو کنه چې ستاره لپاره دا کار شو نه ورځ لپاره کنه چې ته اسی یو پروډکټ چې کوم دی په امازون باندې وګوره چې دا پروډکټ زو په علی بابا باندې چک کوما چې دا د په امازون باندې خرڅيږي په سو باندې اول ته کې دا میلاویږي په سو باندې هاو د دوی سره ګور اره په چې تو وسګارې کنه د دوی سره تو اسی خبره کواسه یو پروډکټ بس به ته ورلېګا اوري او بس خبره ترې ور سره شروع کو په دې بس تا ډېر غټه تجربه کیږي چې دوی سره به ډیلینګ څنګه کوم اوري کو تو اخلي نه نو سم مسله نشته تا نه وي تا ته دا نه وي چې تا ما سره خبر وکړه او بس 15 ورځې درانه پوښتنه وکړه نه دونه په احترام باندې خبره دونه په احترام باندې تاسو جواب اور هر یو سیس کنه او چې کله تا یو تاسو کو نو میاش پسو 2 میاشتې پسو ستانه بیا بار بار تا تاسو یادګر نه کوي چې تا د پروډکټ انکوایري مخکې کړې و او کوته په دې کې اغستو انټرستډ نو د زموږ سره اپر دی یا د سي هغه څه کنه دا مختلف دي دغه د کوي بیا ها جی جی دلته تاسو څنګه کوم پروډکټ دا کو مثال کنه په دې چیټ ناو ور سره کلیک کی کنه په چیټ ناو چې څنګه کلیک کو نو بس دا به ډایرکټ تاسو چې کوم دی چیټ کولاو شي دې ته وګوره دا اوس ما د چیټ کولاو شو کنه اوس دلته کې بس لیکه وتا ور لګه وتا چې دا پروډکټ په سو باندې دی او دې ما تصویر رولېګا ویډیو را رولېګا کنه ځان ته مکمل پویوا خبره دا چې ګوره وس نن سبا چې کوم دی اي اي د امازون سره د علی بابا سره د ټولو سره اي اي انټیګریټ کړی دا ها اي اي چې کوم دی دومره پټاپ باندې د وسکنه چې دی غټو کمپنیانو ته علی بابا اوس غټ بي ټو بي ویب سټ دی امازون چې کوم دی یو غټ پلیټ فارم دی اوري ها دا مایکروسافټ چې کوم دی یو غټ پلیټ فارم دی یا اپل چې کوم دی آیفون کنه دا ټول چې کوم دی اي اي مجبور کړي چې دا اي اي ته د خپل کار سره شامل کړي نه کنه نو ستاسو کار ترقی نه کوي ها اوري د اي اي نه چې کوم دی د دوی ډیره غټه مجبوری شوله د ټول وس په خپل کاروبار کې اي اي انټیګریټ کړي دا څنګه چې ته دوی سره چیټ شروع کې کنه ته هایو لیکي نو کوشپ یو ګورزي نو دا به دا ډایرکټ جواب را لېږي خدای کم جواب چې را لېږي دا اي اي ستاسو سره لګي ها ارتفیشل انټيليجنس دې کوم سیستم دی کنه اتوماتیک هغه ستاسو سره لګي به طالب وی چې بس هاي او یا چې کم دین است کم پروډکټ په کار دی او کوانټیټی رسونه په کار دا ته به د میسج کې هغه به ډایرکټ جواب را لېږي ها نو بیا چې کم دی سو وخت پس چې کم دی نو مثال کې وستا تو سره پښپ کې لګیای یا ور سره د خبره مثال کې بوزي مخ کې بوزي خبره ور سره لګي پیچیده غونډه شي کنه هغه به تاسو بیا و چې زمونږ ټیم جو ول چې کم دی یا زمونږ مینیجر چې کم دی هغه به تعالی د دې په اړه کې وضاحت بیا صحیح در کی اوري نو دا اي ته پوښتنه کوي په سٹارټینګ کې دغه څه ها او دا ورځ خو اکثر هغه خپل جواب ورکړي تاسو هم چې کول شي ته هیومن دغه کنه اي دغه یو اسسټنټ دی هغه دا جواب درکې چې دا اي اسسټنټ یې معنا یا زو هیومن سپورټ ولا یې مګا او دا پکې ځکه مونږ اکثر د شپې مو د میسج کو چې بس ډایرکټ را اتوماتیک جواب میلاویږي اوري
او دا دوی سره AI انټیګریټ کړي نو هغه قصې جواب ورکوي ها جی 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 اوس خو به غلطه چاینه کې بس شپاوي که څه وي څه ټیم وي او ولته کې بوس شپه قابو کېدو والی یلته خو نا وخت دی وسو نیمه شپه به او نیمه شپه به یلته وسو زمونږ نه مخکې راغلی 3 غنټې رسونه پته نه لګي مخکې داغه مګر ټیم کې کرنٹ ټایم سړی به کته شي مشکل نه وي چې سړی میسج کوي هغه کوي پته او میسج کوه هه دی وته دا ای دغه کې خو سبب باندې دا چې هغه کړه اپس دغه راشي کنه ناغو چې کوم انکوایری چا کړی نو هغه مثال کې هغه ګوري یو کوي جواب ورکوي جی جی صحیح ده خبره جی بالکل بالکل تاول مې خبره نوٹ کړی په ویډیو کې ا ویډیو ډېر غور سره ما کتلی وي تا وی چې را چې باندې پہله کې دي ور سره چټینګ چلو کړو تب ورته دا نه چې نوې سپلایر یا نوې کار می چلو کړو ها بالکل په کار دي 20 بالکل بالکل او لکه دا د سې چې دا یو خبره وي فرست امپریشن لاست امپریشن کنه چې کله ته یو سپلایر سره خبره کیم دا سره به په غټ ځړ باندې خبره کې د سینې چې بس خو نوې کسیم او ما هوس امازون شروع کړی دی او مال 50 یونټ په کار دی 100 یونټ نه 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 اسه وته وای 500 یونټ په کار دی ریټ را لرا کاوري د 500 یونټ فار ایگزامپل هغه تعالی پر یونټ چې کم دی 2 درهم ریټ درکې نو کوته ته بیا دا یونټ را کمې چې نه دا پروډکټ زما پس ټایم دی او د بستانه ان شاء الله اگین چې کم دی بلکې کوانټیټی را مو اوس مال چې کم دی یو 200 یونټ راکا نو چې تعالی د 500 په حساب باندې د پر یونټ 2 درهم ریټ درکړي کنه نو تا ته ډایرکټ بیا چې کم دی نو هغه دغه کینه ډېر ته نه سیوا کوي تا ته به سیوا کې هلک به ته سیوا کوي ځکه چې هغه تعالی ریډیو ریټ درکړي دی کنه جی جی نو لکه دوی سره به کولا او زړه باندې خبره کې اخلي ته نه لې ته لګي لې ډېر لې بیا به سروسته خبره چېړي ولکه پیلا به دی باندې خلک کې چې زو کاروبار والا کسمه په امازون باندې نو وخت سلین کړی دی زما یا خپل کمپنی دا د سیاح خو دی کنه نو چې دوی ستانه دا کېږي مطمئن کېږي کنه امپریشن صحیح ده صحیح ده ان شاء الله صحیح ده څه هو پکې نه نه ان شاء الله نه وي چې بس ما ته کمې پېښې زه درته اسې یا بس دا موږ په ډیټیل باندې دا ډیسکس کوو علي بابا دا کنه جی جی ان شاء الله چې امید دې چې پوه شي به ان شاء الله دا وګوره دا اوس ما ته ټول میسجونه کړي هدا لمانه دي کتلې کنه دا و دوی سره لګیا یم قسم پروډکټ چې کوم دي چې کوم مال مخې لراشي چې بس ته پوښتنه ته کوم اوري او چې کوم یو خبره زمونږ دا کیږي چې بس موشي ور سره صحیح ده دغه څه کوا دوی سره دغه کوا خبره اترې کوا پریکټیس پر ډیر کیږي ها صحیح ده ان شاء الله صحیح ده زنه نه زه ټیک شو نو ها ټیک شو ډیر اوکے السلام علیکم الله